خپل صوبایي صدر احمد ولی خان صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې هغه په ما باندې او زما په خاندان باندې دا اعتماد وکړو. موږ یې دا اهل وګڼلو د ټیکټ زموږ به ورسره هم دا وفاداري د عوامي نیشنل پارټۍ دا سره جنډه همیشه بلنده ساتو. ډېر ښه خلک راغلي دي، هغه هم دغه وعدې کړي دي چې موږ به دا کوو، موږ به دا کوو. د سیاست میدان ته مونږ د خدمت خلک په جذبه باندې راوتی یو. دا مشران او دا زموږ کشران دا په ټول دا ویني چې ان شاء الله یو ینګ لک راوته او ان شاء الله دا ثابت کړه چې د قوم کم خدمات وکړل. مونږ پسې به د مشرانو د راتلو ضرورت نه یو ضرورت. مونږ به مشران لزه په زه زو او دا غو مسلې به حل کوو. زما د ولنې فوکس چې کوم دی ان شاء الله هغه په هاسپټلز باندې هغه کې زه لږ داسې خدمات وکم د خلکو چې کم غریبانان خلک راځي د دې غرون نه هغو ته چې کم سے کم سهولیات دي. زه نور خپل د پی کې 5 چې څومره مشران دي دا به زه پردو اجرو ته نور نه پرېږدم. ان شاء الله زه به د دو اجرو ته ځم او د دو په اجرو کې به د دو مسایل حل کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد زبیر خان یم. کتونکو څنګه تاسو ته پته د سواد موسم ډیر زیات انتهایی یخ دی، خو چونکې سیاسي سرګرمیان چې دی هغه ډیر زیات ګرمي دي او د پارټیانو چې کوم هلې ځلې دي نو هغې د خپل منشور سره چې د 8 فروری په الیکشن چې کله اعلان شوی دی د هغې دپاره چې دی هر سړی خپل کوششونه کوي. دا وخت موږ په شګۍ کې موجود یو. میا اقبال حسین ایډوکیټ چې کوم دی هغه سپریم کورټ سره چې هغه وکالت هم کوي د دې علاقې دپاره چې د هغې خدمات هم کړي دي د غریب ولس دپاره چې د هغې وختن په وختن دا غریزه علاقه چې پی کې 5 چې کوم دی نو دا ټوله غریزه علاقه ده. په دا غریزه علاقه کې د هغوی خدمات چې دي هغه چانه پټ پناه نه دي. دا وخت را سره میا اقبال حسین صاحب هم موجود دی. د هغه پرزن چې کوم دی د خوشحالۍ خبردار چې هغه ته د عوامي نیشنل پارټۍ د اړخه د پی کې 5 ټیکټ هم ملاو شوی دی. نو هغوی ته به موږ د خپل ویب پاڼې په ذریعه باندې د مبارکباد هم ورکوو. د هغو سره به د سیاسي هلو ځلو په حوالې سره خبرې کوو چې هغې څه وایي او هغوی د را روان الیکشن ته هغوی په څه نظر ګوري، د هغو نظریه څه ده. تاسو چې کوم سټرګل کوئ کوم کړاو کوئ د عوامو سره څونه مخلص عوام چې دي څه غواړي او د هغې مطالبات څه د دې علاقې محرومیان یې څه دي؟ زه چې نن سبا زه چې ینم نو د ټول سوات د ټاپ مسله او یو مسله د امن او زمونږ سوات چې کوم دی نو چونکې په دې باندې بار بار ازمیښتونه وشو او د هغه ازمیښتونو په حواله سره زه دا ویلی شم چې ټولې دنیا ته د هغې پته ده چې د سوات د ټولو نه د ټاپ مسله چې ده هغه د امن ده. او په امن پسې دویمه مسله چې کومه ده هغه د سیکشن 4 ناجایز استعمال دی. ما په سن 22 کې د دې خلاف پریس کانفرنس کړو او تجاویز مې ورکړو چې په دې کې څه اصلاح پکار ده. نو هغه پریس کانفرنس هم پبلش شوی دی او شایع شوی دی، هر چا ته پته ده. او د امن متعلق بیا زمونږ پارټي چې کوم دی ANP هغه په دې دواړو خبرو باندې لکه بالکل دا د هغو په ټاپ ایجنډه باندې ده. او زمونږ قاید چې کوم دی د صوبې هغه احمد ولی خان صاحب بار بار په خپلو جلسو کې هم د دې اظهار کړی دی. او امن چې څنګه زما ناره ده د سواتیانو ناره ده نو دغه شان دا د احمد ولی خان ناره ده. او د سیکشن 4 چې کومه مسله سوات ته درپېښه ده نو څنګه چې دا زما او د سواتیانو ناره ده نو دا هم دغه شان د احمد ولی خان ناره ده او د هغه په جلسو کې بار بار هغه د هغې اظهار کړی دی. حذیفه صاحب د ټول نه مخکې تاسو ته موږ مبارکباد درکوو ځکه چې تاسو ینګ یې او مطلب بیا په دونه لږ وخت کې د پارټۍ اعتماد د پارټۍ هغه کوم سټرګل چې دی هغې په تاسو اعتماد وکړو، د هغې مشرانو په تاسو اعتماد وکړو، ټیکټ یې درکړو. د پی کې 5 چې کوم محرومیان دي د هغې دپاره ستاسو ایجنډه څه ده، څه به کوئ د هغې دپاره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د خپل صوبایي صدر احمد ولی خان صاحب او د پارلیماني بورډ ډېره شکریا ادا کوم چې هغو په ما باندې او زما په خاندان باندې دا اعتماد وکړو چې موږ یې دا اهل وګڼلو د ټیکټ. او ان شاء الله زموږ به ورسره هم دا وفاداري موږ به همیشه د خپل پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ دا سره جنډه همیشه بلنده ساتو. د دې نه بعد مسلې خو جي ډېرې زیاتې دي. زه خو جي دره په دره باندې ځای په ځای باندې ګرځېدلی یم، د مشرانو سره میلاو شوی یم. زه به درته دغه خبره وکړم د سپینې اوبه او هغه طرف ته چې کوم دی ټو سپین دغه طرفونو بیا خپل د دې درې بیا دغه شانې کوکارۍ بیا بره څومره غرایزې علاقې چې دي په دې کې ډېر مسایل دي.
خو اولنۍ خبره چې د زموږ مشران بیسیکلی غواړي عزت، بیا د هغې نه بعد غواړي وفاداري. نو انشاءالله موږ وفادار یو او انشاءالله دا موږ ثابته کړې ده. د وکالت په شعبه کې زما والد صاحب آلري دومره خدمات کړي، دا صرف د PK5 د حلقې خدمات نه دي بلکې هغه وترول کالامه پورې د هغه ډېر غټ خدمات دي او خو آلري ظاهره شوي ده. اوس د سیاست میدان ته راوتي یو، انشاءالله د سیاست میدان ته موږ د خدمت خلق په جذبه باندې راوتي یو او انشاءالله دا مشران او دا زموږ کشران دا به ټول دا ویني چې انشاءالله یو ینګ هلک راوتی او انشاءالله دا یې ثابته کړه چې د قوم کم خدمات وکړل. زه به د روډونو او د ټرانسفارمرو او د هغې زما دغه وروسته د لاول چې کوم دی زه به خپل مشرانو له عزت ورکوم. انشاءالله په موږ پسې به د مشرانو د راتلو ضرورت نه وي اجرو ته، موږ به مشران له ځای په ځای ځو او د هغو مسلې به حل کوو. د دې نه علاوه هسپتال به زه خبره وکړم، هسپتالونه چې کوم دي په هغې کې هغه شانتې انتظامات نشتی. زما لولنی فوکس چې کوم دی انشاءالله هغه به په هاسپټلز باندې چې زمونږ هاسپټلز چې کوم دي هغه سرکاري هاسپټلز هغې کې زه لږ داسې خدمات وکړم د خلکو چې کم غریبانان خلک راځي د دې غرونو نه هغو ته چې کم سے کم سهولیات دي، د چا سره پیسې د چا سره نه. نو انشاءالله زما به لولنی خدمت دی چې موږ زه د خلکو د هغې غریبانانو خلکو د غرایزې خلکو د هسپتال په دې معامله کې د هغو غټ خدمت وکړم. حذیفه صاحب بله پوښتنه به کومه، تاسو د خپل خبرو کې دا مو چې هسپتال او زموږ دپاره چې لکه زموږ د قوم دپاره د ایجوکیشن ډېر غټ ضرورت دی، ځکه چې دغه غریزې علاقې دي په هغې کې سکولونه نشته، په هغې کې BHO نشته چې هغې دغه ځای نه خپل مریضان په کټونو کې راکوزوي او هسپتالونو ته یې راوړي، دلته بیا هغې ته هغه شان ټریټمنټ نه میلاویږي. تاسو ینګ یې سیاست ته چې دی نوي راوتي یې، مطلب دونه تجربه هم نشته، ډېر ښه خلک راغلي دي، هغو هم دغه وعدې کړي دي چې موږ به دا کوو موږ به دا کوو موږ به دا کوو. چونکې ستاسو چې دا ینګ ذهن دی نو په دې کې ماته لږ چینج ښکاري چې تاسو به د هغوی نه ښه کار کوئ که موقع درکړه خدای. کوشش پس ونی چې مطلب د دغې ولس چې کوم هغه محرومیان چې د هغې ازاله وشي. نو انشاءالله تعالی دعوې خو هر څوک کوي او زه د نیشنل پارټۍ نماینده یم. انشاءالله زه د ځان نه مطمئن یم، خلک زما نه مطمئن دي، ځکه ایمل ولی خان صاحب زموږ صدر صاحب په ما باندې اعتماد کړی. زمونږ انشاءالله په دې حلقې کې کم سے کم زما په خیال باندې 1,60,000 کسان پاتې کیږي، په 1,60,000 کسانو کې اعتماد په ما شوی دی. نو زه به دا اهلیت لرم چې زه د خلکو خدمت کولی شم. باقي تاسو د ایجوکیشن خبره وکړه، ایجوکیشن دا هم زما په پریورټي بیس باندې ده. زه ټوسپین ته ښته یم، هلته چې کوم دی سکول نشته، هغه واړه چې کوم دی هغه راځي لاندې دنګرام ته په موټرسایکلو باندې پلاران راولي، هغه پیادل وایي. نو زما هغه هم په پریورټي ده. خو زه دا مسایل چې څومره دي نو ما دا سوچ کړی چې د ویلیج کونسل په سطح باندې دا څومره مسایل چې دي دا به زه د خپل د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم زموږ تنظیمونه جوړ دي د هغو سره به زه کینم، هغو به ما ته هغه مسایل وایي او دا به زه د ویلیج کونسل په سطح باندې بیا د هغه تنظیم په طریقه کار باندې بیا دا حل کوم. هغه کار سي که هغه ایجوکیشن که هغه نور داسې معاملات دي هغه ټول یو لیسټینګ به کوو انشاءالله، کم چې د وس مطابق هغه به انشاءالله حل کوو. را روان الیکشن چې کوم دی 2024 کې چې کوم الیکشن کې په فروری په میاشت کې 8 فروری چې د الیکشن کمیشن اعلان کړی دی، سپریم کورټ پکې موقع چې باقاعده د الیکشن بکیږي. په دې کې ډېرو پارټیانو دا وایي چې یار الیکشن به نه کېږي، چونکې دغه 8 تاریخ چې کوم دی 8 فروری هغې دپاره ټاکلی شوي ده. د دغې دپاره څونه تیاریان تاسو کړي دي؟ اول خو به زه دا خبره وکړم جي زمونږ عوامي نیشنل پارټۍ خبره به وکړم، دا خو هر ټایم تیاره دی الیکشن ته. دا تاسو ته ظاهره شوي به الیکشن شیډول څنګه راغی نو بس زمونږ چې کوم امیدواران دي سره زما دا ټول اناونس شوی دی. مطلب دا دی چې زمونږ پارټي هر ټایم تیاره دی الیکشن ته او ځکه مونږ هم تیار یو. انشاءالله ما خپل تیاریانې د مخکې نه چې کوم دی نیشنل پارټۍ جنډه ما اول اوچته کړې وه. تاسو ته پته ده چې زموږ سره څومره مشرانو اتفاق کړی او زمونږ جلسه چې کومه شوې وه هغه ډسټرکټ په سطح باندې ټول نه غټه جلسه وه. زه دا دعوه کولی شم چې هغه وه او انشاءالله تعالی زمونږ مشران چې څومره زمونږ د علاقې دي د PK5 هغه ټول زمونږ نه مطمئن دي او زمونږ سره بالکل ولاړ دي او دا به پته لګي په الیکشن کې انشاءالله دا موږ ثابتو چې زمونږ سره مشران ولاړ دي او کشران ولاړ دي که نه. اخرنی پیغام به څه لرئ؟ زه جی خپل څومره د PK5 چې څومره مشران دي هغو ته دا پیغام ورکوم او بیا کشرانو ته هم. زه یو ینګ هلک یم، زما عمر تقریبا 29 ایرز دی، 29 سال عمر مې دی. زه په دې کې سیاست میدان ته په یو جذبه راوتی یم. زمونږ مشرانو ډېر پارټیانو ته تللي دي، ډېر سیاستدانانو پې حکمرانیانې کړي دي. زمونږ مشران ټول عمر پردو اجرو ته تللي دي
خو هلته ورته څه ریوارډ نه دی میلاو شوی. اوس زه د دې دپاره راوتی یم چې زه د خپل دغې مشرانو عزت بحال کړم. زمونږ مشران زه نور خپل د پی کې 5 چې څومره مشران دي دا به زه پردو حجرو ته نور نه پرېږدم. انشاءالله زه به د دو حجرو ته ځم او د دو په حجرو کې به د دو مسایل حل کوم. دا زما یو خپل امبیشن دی، یو خپل ایم مې دی. انشاءالله دا به زه پوره کوم. او آلریډي تاسو خبره وکړه د عوامي نیشنل پارټۍ. عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو پارټي ده او انشاءالله دو همیشه د عوامو د عزت لپاره کوشش کړی دی، د پښتنو د عزت لپاره کوشش کړی. موږ په خپله باندې ټول پښتانه یو. نو زما مشرانو ته کشرانو ته درخواست دی چې زما سره ښه په نره باندې وردېږئ. آلریډي ولاړ دي زموږ خلک، خو بیا هم دعوت ورکوم چې کم نه دي ولاړ اوس چې کم دی خبردار شئ، خپل ښه او بد وپېژنئ. کینډیډیټ مسټي چې کینډیډیټ څنګه دی، کینډیډیټ زه یم او زه پټ سړی نه یم، زما والد صاحب پټ سړی نه دی. ټول مونږ پیژنئ. هر ټایم زمونږ د کور ګیټ د دیرې ګیټ دا ستاسو دپاره کلا وي. هر ټایم راتلی شئ، زما سره ملاقات کولی شئ. په ما پسې اسلام آباد ته او دې اسلام آباد ته او مردان ته او یو ځای بل ځای ته تلو ته ضرورت نشته. دلته کې راځئ، زمونږ دیره هر ټایم ستاسو دپاره کلا وه ده. انشاءالله چې کومه مسله حل کولی شو صفا به درته وایو چې حل کولی شو، چې نه شو حل کولی او هغې اهل نه یو نه شو حل کولی هغه دغه راپکې نه درته په صفا خبره کوو چې نه شو حل کولی. خو انشاءالله زه د خدای نه امید ساتم چې دې الیکشن ته دې سیاست ته ځکه راوتی یم چې لاول زمونږ پارټۍ له تاسو طاقت ورکوي او طاقت به موږ ته میلاویږي په دې الیکشن سره چې موږ ته تاسو زمونږ منظوري وکړئ، تاسو موږ له ووټ راکړئ، زمونږ انتخاب وکړئ. نو د هغې نه بعد به زموږ سره طاقت راشي او ستاسو چې څومره مسایل دي انشاءالله هغه به ستاسو په دیرو کې د تنظیم په طریقه کار باندې هغه حل کېږي. انشاءالله پاورز به زما سره نه، انشاءالله زه به په خپل دوران کې پاورز ټول تنظیمونه له ورکوم. کم چې زموږ د ویلیج کونسل تنظیمونه دي، زموږ چې کم مشران دي، پارټۍ چې کم تنظیم مقرر کړی دی، انشاءالله هغو سره به پاورز وي. هغو به خپل دغه مشران دي، د کلي مشران به مقرر کوم. هغه به د خپل عوامو د ویلیج کونسل په سطح باندې په خپله باندې کوي. زه به ناست یم چې کم زما اتارټي ده زه به هغه استعمالوم او هغو له به چې کم دی مخې ته خپل پاورز ورکوم چې هغو د عوامو خدمت وکړي انشاءالله. ډېره مننه. کتونکو تاسو د میا صاحب او د حذیفه صاحب خبرې واورېدې. یقینا هغې په دې خبره جوګه دي. د میا صاحب د خبرو نه دا اندازه لګي چې هغه د پښتون او زمونږ د دې سواد د ولس سره چې دی هغه بالکل ملاتړ ته تیار دی. هغه چې دا پارټي بدله کړې ده د هغه هم د دې منشور په نظر باندې بدله کړې چې په عوامي نیشنل پارټۍ چې کله هم خپله جلسه کړې یا جلوس کړی نو پای کې د سواد امن او ورسره پښتون یو کېدل چې دی د هغې میشن دی. زما د دې پروګرام مین مقصد هم تاسو چې دی ینګ هلک سره تاسو موږ میلاو کړو د هغې د میشن د هغې هغه کمنداز چې دی هغه تاسو ته موږ مخ په وړاندې کړو. بل دا د هغې اولنی انټروډکشن د دې دا و چې موږ تاسو سره د میا صاحب پرزن دی چې هغه تاسو پیژنئ چې هغه د سپریم کورټه پورې د هغې د دې سواد د عوامو ښېګړې دپاره چې د هغې منډې وهلې دي هغو ستړې کړي دي. نو په دغه وجه باندې چې دی هغې پرزن نن میدان ته راوتی دی او د پی کې پاینټ د خلکو نه به موږ دا امید لرو چې هغې به په دې باندې مکمل اعتماد کوي. زما د پروګرام مخ پای ته رسي مال اجازت راکوي. د الله په امان.